أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، او کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا فی الارض، چې فساد مخوروي په ځمکه کې، فساد مخوروي په ځمکه کې. دی وایي چې انما نحن مصلحون، قالوا دی وایي انما نحن مصلحون، یقینا مونږ خو جوړښت راوستونکي، مونږ خو اصلاح کوونکي، مونږ خو څه خبرې د خپل دین نه راخلو. بالله والیوم الاخر، آمنا بالله والیوم الاخر، چې مونږ ایمان راوړی په الله پاک باندې او روز د آخرت باندې، دا یهودیان. او څه خبرې ستاسو د دین نه راخلو چې کمې د دواړو سره مناسب لګي، بس هغه یو ځای کو په دغې باندې مونږ اصلاح کوو، مونږ جوړښت راوړو د دواړو دین، چې ستاسو په دین مو چلي کو، په خپل دین باندې مو چلي. دا دوکه او منافقت په دوی کې پروت دی. دا دروغ چې مونږ خو جوړښت راولو، اصلاح راولو ستاسو د خپل منځ کې، چې دا جګړې ختمې شي، اتفاق او اتحاد قایم شي، او یو دین باندې به چلېږو. چې په دې زمانه کې دغه شانته څه خلک شته دي چې هغوی مذهبي هماهنګي ورته ویل کېږي، مذهبي هماهنګ راولو، یو بل سره ټولو دینونو والا ناست دي، عیسایان، یهودیان، هندوان، مسلمانان، اسلام والا، او دی خپل منځ کې مشورې کوي. دی کې د دنیا غټ غټ دینونو والا خلک هغه صحیح ناست دي، او هغوی غټ غټ تنظیمونه په دې کې شامل دي، او هغوی په دې کې چې کوم دی زمونږ پکې ځینې خلک ناست دي، علما کرام یا نور، نو هغوی پکې ناست دي، او په هغې کې هغوی خبرې اترې کوي، تقریرونه کوي، مکالمې کوي، بیانونه کوي، مقالې لیکي، او مختلف قسم خبرې کوي. د هغوی مقصد دا دی چې مونږ په دنیا کې، مطلب دا چې یهودیان، عیسایان، مسلمانان، دا ټول دینونو والا، هندوان، سیکان، دا ټول را یوځای شو او ټول یو بل دین هغه جوړ کړو، او متفق او متحد هغه څه کې اوسېږو چې په دنیا کې امن راشي او فساد څه شي، ختم شي. نو فساد خو صرف د الله تعالی په قانون ختم، او د الله په قانون باندې به امن راځي. نو دی وایي چې فساد به ختم شي او امن باندې به ټول اوسېږو. لکه اکبر باچا په دور کې هغه څه چل کړو، اکبر باچا یو نوی غوندې دین څه کړی و، جوړ کړی. هغه اصل کې د هندوانو زنانو سره، ښځو سره یې څه کړي وه، ودونه یې ورسره کړي وو اکبر باچا. نو د هندوانو نه متاثر او سناسه، نو هغوی به ورته وي چې ګوره په قربانۍ کې تاسو دا غوا ذبحه کړې ده، غوا نه، غوا هغوی نه خوري، او نه چې کوم دی غوا هغوی ذبحه کړې ورته وایي مور مو ده، داسې وایي که نه، وایي مور مو ده. نو غوا وایي تاسو چې کوم دی داسې چلو کې چې دا غوا مه ذبحه کوئ، په قرباني کوئ مه. اکبر باچا ته دوی هندوان او هم دا وختل چې زما په حکومت کې د هندوان په هندوستان کې موږ سره سي هغه شامل دي، نو هغوی دغه خبره یې څه کړه ده، منلې وه، او دا دغه کړو چې د غوا غوښې به څه نه کېږي، غوا به نه ذبحه کېږي، هغه قرباني به څه کېږي، هغه به نه کېږي، په هغې پابند. او بلې دا دغه کړی وو، هغوی ورته ویلي وو چې تاسو څه چل کوئ چې څوک تا له دربار ته راځي، نو هغوی به تا ته سجده کوي، ته خو د الله تعالی خلیفه یې، نایب یې د الله تعالی. الله تعالی ته خلک سجده کوي، چې څوک تا ته راځي تا ته هم خلک څه کوي، سجده. هغوی بلکل دا خبره صحیح ده، ځان له دلیلونه جوړ کړي وو که نه، او د ځان نه چې کوم یو دین الهي ورته وایي، دا یو نوی دین راغلی، نوی دین څه شوی جوړ شوی. مجدد المثالي صاحب د هغه سره په اختلاف کې، اختلاف به ورسره ساتلی، او ډېر په جیل کې چې کوم دی ډېر وخت د هغه د وجې، او چې کله جیل نه آزاد شو، خلاص شو،
نو دا خبره کړې وه چې د اکبر باچا په دربار کې به غواګانې ذبح کېږي په دربار کې او د هغې نه به کباب جوړېږي او ټول خلک به خوري هله به چې کوم دی څه کېږي دا په دې شرط باندې چې کوم دی څه کړو خبره منم او د جیل نه به راوځم او په دې شرط باندې به تا سره چې کوم دی تسلیمېږم چې ته به دا چل نو حق جان دی چې کوم دی هغه څه کړه بهر دا شرط ورته څه کړی دا شرط ورته ایښود نو دی یهودیانو وی چې څه خبرې بس تاسو کو آمنا بالله و بالیوم الاخر او څه به چې کوم دی بیا په خپل دین باندې ستاسو په دین باندې چلیږو نو دا مسلمانانو وی آمنا بالله و بالیوم الاخر خو چې جهاد خبره راشي نورې خبره راشي بیا به ستاسو دین چرته دی نو په دې وخت کې ځینې داسې خلک دي چې هغوی دا ټول دینونه والا بس شو را یوځای به شو او خپل بس خپل منځ کې به یو دین جوړ کو مطلب دا چې څه مسلې به دوی دین نه راوالو څه به دوی دین نه راوالو او څه به د هغوی نه راواخلو او دا ټول به متفق شو متحد به شو امن به راشي فساد به څه شي او ختم شي چېرته به دې ته هغه باندې فساد نه ختمېږي فساد کو ختمېږي د الله تعالی په قانون به ختمېږي الله تعالی په دې هر څه باندې پوهه دی دی وایي چې څه خبرې به ستاسو راوالو او څه به پرېږدو نو چې کومې ټیک نه دی به پرېږدو د الله تعالی وایي قانون ټیک نه چې ته پرېږدو الله قانون ته ټیک نه وي الله قانون مطلب دا چې څه خبرې ټیک نه دي نو هغه پرېږدو داسې خو نه وایي چې د الله تعالی قانون کې څه خبرې ټیک نه دي خو داسې وي نو بیا خو څوک نه مني نو چل ولګي چل وایي څه خبرې چې کومې ټیک نه دي نو هغه به پرېږدو او څه به چې کوم دی نو واخلو څه به د هندوانو نه واخلو څه به د سیکانو نه واخلو نو په دې کې بیا منل کېږي د چا دای خلکو منل کېږي چې څوک په دنیا کې طاقتور قوم وي امریکایي به منل کېږي په دې امریکا به د خپل عوامو دپاره سوچ کوي هغوی د پیدې دپاره به سوچ کوي د دې نه د خپلو عوامو نه علاوه خو هغوی د خلکو وینې څکي تاسو نه دي په کوم ملکونو کې په فلسطین کې تاسو نه دي د امریکې پکې څومره کلک لاس دی څومره تباهي وکړه د ماشومان چې کوم دی شهیدان کړه زنانه څومره چې کوم دی خونریزي هغوی وکړه خونریزي څومره ماشومان هغوی قتل کړه څومره ظلم هغوی وکړه نور خو تاسو وینې څکي خپل منځ کې تور انګریزان دی یو چې کوم دی سپین انګریزان دی هغه سپین انګریزان په تور انګریزانو باندې ظلمونه کوي زیاتي کوي ته په هغې کې امن نشي راوستی نو ته به چې کوم دی نو به ټوله دنیا کې به ستا امن راوړي دا د الله قانون چې دی چې اته چې الله تعالی الله تعالی قانون خو داسې قانون دی وړه ځمکه ده وړه ځمکه دا د الله تعالی په مخلوقاتو کې چې کوم دی یو وړوکې دغه دی دا ځمکه مونږ ځمکه خو ډېره غټه ده خو د الله تعالی په دغه باندې درته وایم چې الله تعالی کائنات کې دا ځمکه چې کوم دی یو وړوکې سي نور نه دی نور په یو نور کې چې کوم دی په کروڑونو ځمکې راځي 10 کروڑ ځمکې پکې څه کېږي هغه راځي په یو نور کې 10 کروڑ سره راځي ځمکې راځي اوس دا ټول څیزونه دغه شانتي د دې نور نه په برابر بیا داسې ستوري دي چې په یو ستوري کې چې کوم دی نو په زرګونو په لکونو چې کوم دی نورونه راځي دا ټول چې کوم دی لکه د بلب په شان تعویضان دي په اسمان کې کو نه دي نور سپوږمۍ ستوري دا ټول مونږ ته ښکاري دا وینو مونږ ته خو دومره توره ښکاري دا دومره نه دا خو ډېر غټ دي که دا ستوري د نور نه غټ دي دا د نور نه ځینې پکې د نور نه څه دي غټ دي نو ما تاسو ته وایي چې دا ځمکه څومره غټه ده په یو نور کې چې کوم دی 10 کروڑه ځمکې راځي او بیا چې کوم دی په یو ستوري کې چې کوم دی نو په کروڑونو نورونه په زرګونو په لکونو نورونه راځي داسې غټ ستوري د الله تعالی په دې کائنات کې د الله تعالی په دې نظام اوس د الله تعالی آسمانی نظام چې کوم دی پای کې فساد شته هر څه په خپل مدار باندې په صحیح طریقې سره نور چې په سلونو کاله مخکې په زرګونو کاله مخکې چې کم نور راخطو په کم ټایم راخطو په هغه ټایم باندې سیکنډ فرق پکې نه چې په کم ورځ باندې په هغې سل کاله مخکې چې کوم دی راخطې دی نو په هغه ورځ باندې سل کاله بعد هم هغه ټایم باندې راخطي څه فرق پکې راغلی په هغه ټایم باندې څه کېږي پر یو څه فرق پکې راغلی د الله تعالی قانون دی الله تعالی په قانون باندې څه کېږي کل فی فلک یسبحون یو په خپل مدار کې چې کوم دی خپل مدار کې روان دی حرکت کوي لامبو للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر نن نور چې کوم دی په سپوږمۍ باندې ورغوټه کېږي او نه سپوږمۍ په نور ورغوټه کېږي لو كان في الارض لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت دې ځمکو اسمانونو کې د الله تعالی نه علاوه نور الها نور خدایانو نور څه
خدایانو ډېر خدایان لفسدتا فساد به پکې واقع شي څو پکې راغلی ولې کې فساد نشته فساد په پکې څنګه واقع شي نور به د سپوږمۍ سره جنګېدل سپوږمۍ به د لمر سره او دغه شانتي به د ستورو سره او ځمکه به چې کوم دی د سپوږمۍ سره هر څه به تتر پتر شو هر څه به درهم به ټوکړې ټوکړې به شو هر څه به ګډوډ شي او د الله تعالی په قانون باندې روان دي بره د الله تعالی قانون چې کوم دی چلیږي د الله تعالی څه چلیږي قانون چلیږي نور هم په خپل طریقې باندې روان دي سپوږمۍ هم په خپل اخوا دي خو بالکل چې کوم دی سکند برابر اخوا دي خوا کېږي والسماء رفعها ووضع الميزان والارض وضعها للانام اسمان چې کوم دی اسمان سماء رفعها ووضع خپل پیمایش په خپل مدار په خپل مقدار کې چې کوم دی نو برا دا ټول نظام چې دی په خپل مدار او په خپل پیمایش کم تول او کوم پیمانه ول الله تعالی او کوم وزن ول مقرر کړی پای کې بالکل صحیح روان اخو دي خوانه الله تعالی وی انسانانو الله تطغوا فی المیزان تاسو پته لګی چې کوم دینو برابر اوسې کې سرکشي مکو برابر اوسې تاسو بس مګه کې د الله تعالی په قانون باندې او چلےږي څنګه چې بره چې کوم دی د انور سپوږمۍ سره الله تعالی په قانون باندې چلےږي صحیح روان دي هیڅ خرابې نشته دی بالکل امن او امان دی دغه شان تاسو چې کوم دی بالکل د الله تعالی په قانون باندې ځمکه کو چلےږي دلته هم امن او امان شي اتفاق او اتحاد بشي فساد بس شي ختم او چې دی وایي چې د الله تعالی قانون کې الله تعالی قانون کې ورځینې خبرې پرې نو فساد ورځي امن نشته فساد دا دوی د ځان لپاره لګیا دا دوی سړي د ځان لپاره لګیا کله یو خبره کله بل خبره سره اکثر کسان ملامي کنه مرګري اکثر نو دا څه خبرې چې لکه هغه وایي چې لکه دا دسي چلو کو نو دا دسي شی او دسي بشي نو مسموم او اکثر کله دغه مو کو دې کله خبره دې کوي دغه نه د ټیک نه د بس بهر حال دی خو دغه دوکبازي په خوایم کړی دا اوس هم چې کوم دي د ځینې خلک دغه دوکبازي او دغه منافقت کوي چې موږ خدای سره د لپاره کو چې دین خبره تاسو د دین راوالو خبرې به زموږ د دین نشي نو اتفاق او اتحاد براشي امن براشي په دنیا کې او فساد شي ختم شي خود الله تعالی فرمایي الا خبر انهم یقینا دوی چې هم المفسدون هم دوی فساد کوي دوی فساد خوري بزرګ ولکن لا يشعرون لیکن دوی نه پوهیږي شعور به نشته دوی نه پوهیږي دا خبر الله تعالی يهوديان مبارک فرمایي چې دوی وایي چې موږ په دنیا کې چې کوم دي جوړخ راولو اصلاح راولو تاسو خپل منځ کې ولیکن الله تعالی وینا اصل کې دوی فساد خوري دوی څه کوي فساد خوري دوی نه ځان څه کوي ساتي دا خبر الله تعالی په دې آیتونو کې بیان کړي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ كَلَّ چویل شدویتا لا تفسدوا فی الارض چې فساد مخوروي پزمکه کې قالوا ندوی وای انما چې یقینا ان نحن مصلحون من خو جوړه کرا واستون کیو اصلاح کوون کیو الا خبردار انهم هم المفسدون یقینا دوی فساد کوون کی ولكن لا يشعرون لیکن دوی شعور نه لري دوی نه پوهیږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ هَرْ كَلَ چې دوی ته وویل شي لا تفسدوا چې فساد مخوروي فی الارض پزمکه کې قالوا دوی وایي انما چې یقینا نحن مصلحون مونږ خو اصلاح کوونکي یو جوړښت راوستونکي یو څنګه جوړښت راولي جوړښت وی راولي کنه رستو بیا وی انما نحن مستهزئون مونږ په دې پورې ټوکې کوو څه خبرې خپلې بنو کله چې خپل شیاطینو سره ملاو شي بیا وی استاد سره موږ په هغه پورې ټوکې کولې جرګه کې کسان ناس نو خلک زو ټوکې او خندګانې نه کوي کنه چې یو کس پسې ته خندا او ټوکې پسې بیا وته نه کوم څه سره وکړو او جوړه خراوه نو چې اوس پسې خندا مګو ټوکې پسې بیا دې خپل به دروي پاس چې کوم دې زم روغې کې روي خدا سي کسان چې خصن جیدي او خو پوهه خلک ته خنداګان او ټوکې کې بخل تروغ ولا کوم نو انما نحن مصلحون دی موږ اصلاح کوونکي جوړه خراوستو الا خبردار انهم بشکتوی هم المفسدون هم دی فساد کوونکي ولكن لا يشعرون لیکن دوی شعور نه لري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم